سټیج نه چې په کوم ځای کې زموږ پروګرام وي زه به د هغه ځای نه ملک لیاقت ته به زه لیاقت نه ویم ملک جلال خان زموږ د پي کې 17 پارټي چې کومه ده دا جلال خان د لاسه ورانه شوه نن چې په سټیج باندې زما کوم مشر خان شیرین صاحب ناست دی دا 1996 کې لاړی دی وبخیر ما دا 1996 کې لاړی دی تاسو ګورئ د 1996 نه 2018 پورې وکیل صاحب په میدان کې څومره قربانیانې دي هغه د طریق انصاف لپاره څومره محنت کړی دی په 2018 کې جلال خان ته راغی او وکیل صاحب دې سیټ کړو او نن به دا خبره کې چې دا نوې دی او دا زوړ دی ته نوې نه راغلی تاسو ټیکټ میلاو نه شو خو زه د بشیر خان نوم دا یوه ګیله کوم چې بشیر خانه تا خو د میدان خلک داسې پېژنې لکه څنګه چې موږ پېژنو تا خو په میدان کې لوی شوې د سمرباغ خلک خو تا له اوږد نه درکړی یا خو د سیرال صاحب خلک دی تا له خو د میدان خلکو اوږد درکړی دی نو کم از کم په میدان کې ته داسې سړی نامینېټ کړه چې سار راته پېژنې چې هغه ستا هم بېزتي نه کوي دا خبره مې تر په دې خبره پورې وکړه چې موږ د ملک لیاقت څخه اسلام آباد ته لاړو د ملک لیاقت د وزارت دپاره نو بشیر خان ته هلته وویل ورته شفیع الله خان دپاره منډې وې او چې زه وزیر شم ټیک ده کله وایي په ما کې څه چل دی نو ایم صاحب ورته وویل وایي چې ستا دپاره خبره کوم نو ولې په ما کې څه چل دی خو خپل کوشش کوه او که ته اهل وې انشاءالله تا ته به وزارت میلاو شي که ته نه اهل وې نو تا ته وزارت نشي میلاوېدی انشاءالله زه بیا نن د دې سټیج نه ویم چې دا دومره نه اهل دی چې په 2023 کې به انشاءالله دته د کونسلر ټیکټ هم نه میلاوېږي مګرو نن چې زه ګورم او زموږ په دې پنډال کې د طریق انصاف عمران صاحب راغلی دی ډېره مننه دا جو سعودي عرب نه موږ ورسره سلام هم لرې شوی نظر مې کولی د سټیج نه زموږ په دې پنډال کې د طریق انصاف هغه غړي ناست دي چې دا په عمران خان ځان وژني پاټک کې چې کله زمونږ وزیر اعلی سی ایم صاحب چې زمونږ دا پرویز خټک صاحب وو نو زمونږ سره وکیل صاحب ناست وو او په موږ باندې السودي استعمالېدو هغه وخت خو بشیر خان نه ویل چې یاره ته ټیک نه را روان ټیکټ به زه لیاقت ته ورکوم ته کور ته راشه سخت دی په وکیل صاحب تېرېږي ټیکټونه یې جلال خان ته میلاږېږي زه ستاسو نه ټولو شکریا ادا کوم او خان صاحب ورځ په کراچۍ په جلسه کې وویلو ویل زه چې نن دې کومې جلسې ته تقریر کوم نو دا ډېره غټه جلسه ده او زه ډېر زیات خوشحال یم او دومره غټې جلسې ته ما سپیچ نه دی کړی زه مې ویم نن په مرخړۍ کې د عبدالله شاه په ځای کې چې د څومره خلکو ته سپیچ کوم داسې سپیچ په خدای مې قسم یې ما چاته نه دی کړی دومره خلکو ته پهله نمبر خو زه دا یو خبره کوم خپلو مشرانو ته چې په راروان ټیکټونو کې تاسو ډي میرټ ولګئ تاسو هغه سړی راولئ چې هغه قوم خوښوي تاسو هغه سړی راولئ چې هغه د قوم خدمت کولی شي تاسو هغه سړی راولئ چې هغه ورکر ته په دغه باندې په خوله باندې خبره کولی شي پرون زموږ جلال خان صاحب خیرات هم کړی تاسو په دې خبر وئ په کال کې 2 اخترې راځي 4 کاله تېر شو 8 اخترې تېرې شوې په 5م کال کې دا نن ماله عید ملل پارټي کوي او خلک راغونډوي جلال خان خپلې اوبوته شوي یاسې میخې په خلکو مه خوره او بل ته دا اخرنۍ خبره دا هم کومه د دې سټیج نه مشران ناستې خبرې په هغه کې زما په اړه باندې ډېرې زیاتې خبرې دي قسم په خدای چې شروع وکړم نو کېدای شي چې ناظم صاحب نم نمبر را نه شي وکیل صاحب نم نمبر را نه شي خو خبرې به په دې خبرو ختموم اخرنۍ خبره به دې جلال خان ته کوم چې کله ته ختم شي او د نگران حکومت راشي نو ته یا په چیلا کې لاړ شه او یا سعودي عرب ته لاړ شه په ویزټ باندې هلته به 12 کاله تېر کړي ستا په میدان کې ځای نشته انشاءالله کومبړ په بازار کې به خلک په ټماټر وګوري ملګرو معذرت غواړم ما ته مخکې نه دي ملګرو ویلي چې ګورې غلطه خبره به د سټیج نه کوم خو ما خو غلطه خبره نه ده کړې جلال خان ته مې جلال خان ویل دی که په دې باندې ګناهګار یم ګناهګار دی یم
خدای راته ویل چې جلال خان بل ما ته مخکې ویل چې ما بن پاس تاسو دې شي ته بوزي نو ګورې زما جلال خان د جلال خان بل لکه اجازه دی راغلو شي کړه خو تاسو د سپیړو په پخوار باندې ما ته پته لګي چې جلال خان په نوم باندې تاسو هم ډېر زیات خوشاله ان شاء الله نیکسټ زمون کوم ځای کې پروګرامي نو ما ته نوی پروګرام نه پته ولګیدا چې جلال خان خلک ډېر زیات خوښي نو ان شاء الله چې په کوم ځای کې زمون پروګرامي نو باندې کې به جلال خان د جلال خان شکریا ډېر مننه ډېر